سے کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی ادنا نہیں، کوئی حربی نہیں، کوئی حجمی نہیں، تم سب کے سب ایک آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ کہ ہم سے واقف ہے دریائی سمندری پہاڑ، ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں، اور اے وطن تو نے پکارا تو لہو کو لٹا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے۔ اگر آج خیبر میں علی مسجد پر دھماکہ ہوتا ہے تو اس کی حمایت میں ریلی نکالنے والے، اگر آج اے پی ایس پر حملہ ہوتا ہے تو اس کی حمایت میں بولنے والے آزاد ہیں۔ صدر وقار، ہم آزاد ہیں، ہم آزاد ہیں، ہم آزاد ہیں، کیونکہ ہماری فوج ابھی زندہ ہے۔ ہماری فوج سر پکڑی ان دہشت گردوں کو للکار رہی ہے، ان پاکستان کی دشمن کو للکار کے کہتی ہے کہ اے دہشت گردوں، تمہاری کیا اوقات کہ تم ہم کو مٹا دو گے، اس لیے کہ تم پیروکار شمر یزید تو ہم پیروکار علی اکبر، تم پیروکار ولولا تو ہم پیروکار علی اصغر، تم کل بھی مرد آباد تھے، آج بھی مرد آباد ہو اور تا قیامت مرد آباد ہوگے۔ او دغه سیاست سے تپوس کوم چیرا پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ وہ پاکستان کا مطلب کیا؟ تو پاکستان مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ زمونگا ارمان دے چی ہر جج تا، ہر مشر تا، ہر قاضی تا پزید لاٹمی گانا باندی، پزید انگریز دا قانون چی مونگتا سچی آزادی میلاوشی، سچی آزادی کی با مونگتا سمیلاوی گی، چی مونگا پیسلے کیوں زمون پیسلو والا داخلت بھی۔ ہمارے اولیاء تھے، ہمارے مشائخ تھے، ہمارے علماء تھے جو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح کی پشت پر کھڑے تھے، اور جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دے کر سیسا پلائی دیوار بن کر ان کا ساتھ دیا، اور یہ ایک پاک زمین کا ٹکڑا پاکستان مرز وجود میں آیا۔ غلامی میں ناکام آتی ہے تقدیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہے تقدیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ او د دې نعمت احساس نن زمونږ د کشمیر مظلوم مسلمانان رونا، زمونږ د فلسطین مظلوم مسلمانان رونا، زمونږ د هندوستان مظلوم مسلمانان رونا، د دې احساس هغه خلقو ته کیږي چې هغه د مودي سرکار او د هغه د پیروکارو تکالیف اذیتونه برداشت کوي او د ازادۍ په تلاش کې دي۔ نن که ته په ملکن کې آزاد ګرځې، نن که ته د دې د ریسټورنټ نه مزه اخلې، نن که د دې په ریسټ هاوسز کې ته چې کومه دی نو هغه لذیذ او خوندورې کھانې خورې، نن که ته گویا په بازارونو کې جلوسونه وباسې، او نن که ته اظهار رائے کې، دا صرف د دې وجې نه کولی شي چې دا خطه اراضي آزاده شوې د پاکستان که دا آزاد نه وي نو د هندوستان د مسلمانانو پرنګه، د کشمیر د مسلمانانو پرنګه مقبوضه کشمیر آزادانه خیالات او جلسی جلوسونه چا نشو کولی، بلکې په هغې باندې خو آی روز فائرز کیږي، په ورځ د هیره نه چې کله پاک آرمی ته د رضاکارانو ضرورت پیښ شو په یو وخت کې په 1965 په جنگ کې، نو د اهل سنت و جماعت د پنجاب سره تعلق لرونکي په واګا بارډر باندې چې کله په هغې انډین حمله آور شو، اهل سنت و جماعت لاړه د هغه انډیا ټینګونو ته سملاسته، په هغې باندې خپل ځان قرباني کو، خدا وطن پاکستانی موږ نه بچ کو۔ زموږ د پروګرام ته ډېره ښکلا راکړه، پروګرام پې نور هم ډېر ښایسته شو، منور شو۔ زما مراد د هغې نه کیپټن عمر ایاز صاحب 11 کور پشاور زمونږ د سټیټ زینت جوړ شوی دی، دین و ملت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ په صورت کې چې په 1857 کې 2 نیشن تھیوری پیش کړی دا، او د قوم له یو کنسپټ او یو مایند سیټلمنٹ کړی دی، الحمدلله هغه پیزان تر اوسه پورې جاری او ساری دی چې چا به قائد اعظم ته د کافر اعظم نسبت کو، پاکستان ته به د پلیتستان نسبت کو، او بیا او आवाज پورته کړی دی، نو زه دوی په نوټس کې راولم چې یو کال وړاندې د پاکستان د قیام نه قبل نو په ریکارډ باندې موجود دي چې فی روایتن
5000 علماء کرام و مشایخ د بریل د مسلک سره تعلق لرونکې د هغوی لیډرشپ او نمائندګي کړې ده. دس باستور پا اسمان وطنا زما حسینا پاکستان وطنا زد بلبل او تام گل وطنی نغمہ نغمہ غزل غزل وطنی زما وطنا زما زن وطنا زما حسینا پاکستان وطنا زد بلبل او تام گل وطنی نغمہ نغمہ غزل غزل وطنی.